واستغفروا ربکم انه کان غفارا. الله رب العالمین فرمای ازما بندگانو تاسو توبه وباسئ، د خپل رب نه معافي وغواړئ، بخښنه وغواړئ. ډېر بخښونکی دی الله رب العالمین. د توبې دپاره 4 شرایط دي چې کله یو سړی توبه وباسي نو داسې نه چې کنه سړی بس په ژبه ووایي چې یاره زما یې توبه، نه، دا ناکافي ده، په دې کار نه کېږي. اول چې ته کوم ګناه کوې او د انسان نه کوم ګناه کېږي نو اولنۍ خبره دا دی به خپل ګناه پرېږدي، د ګناه نه به ځان جدا کوي. دا اولنی شرط دی. او دویم نمبر شرط دا دی چې آینده به داسې ګناه د نه کولو عزم کوي چې خدایه آینده به داسې ګناه زه چیرې نه کوم. او درې نمبر شرط دا دی چې دی به ځان ملامته کوي چې خدایه زه ملامته یم، الله مختورن یم، الله شرمنده یم، الله ډېر افسوس کوم په خپل ګناه باندې چې کوم ګناه زما نه شوی دی، الله آینده به داسې کار نه کوم. او 4 نمبر دی به بیا توبې الفاظ استعمالوي چې خدایه توبه، یا استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، یا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله ربي من كل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانية واتوب اليه من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغيوب وستار الغيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دې 4 شرایطو سره چې توبه وکړي شي هغه توبه مقبوله ده او دا صحیح توبه ده. الله دې د توبې توفیق نصیب کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کل بني آدم خطائین وخیر الخطائین التوابون. هر یو انسان نه غلطي کیږي، هر انسان غلطي کوونکی دی، لیکن بهترین غلطي کوونکی هغه خلق ته چې کوم خلق توبه وباسي. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د ګناه نه توبه وکړونکی سړی داسې دی لکه د چې سره ګناه نه کړي. الله دې موږ تاسو ټولو ته د توبې توفیق نصیب کړي د خپلو ګناهونو